بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د هدایت النحو سبق نمبر 25 دی، فصل الرابع، څلورم فصل شروع دی. د اسباب منصرف به انشاءالله نن موږ څلورم او پنځم نمبر قسم وایو. دې نه مخکې موږ د اسباب منصرف درې قسمونه ویلي دي، یوم عدل ویلی، یوم وصف ویلی، یوم تانیث ویلی. نن به انشاءالله موږ معرفه وایو. نو معرفه تاسو پیژنئ چې د نکرې په ضد کې دی. اما المعرفة بهر حال معرفه، اما معنا د بهر حال، المعرفة معنا د معرفه. نو فلا يعتبر، نو معتبر ندی فی منع الصرف، په منع صرف کې منها د دې د قسمونو نه، یعنی د دې معرفي د قسمونو نه نور قسمونه معتبر ندي الا العالمیة، سوا د عالمیت نه. د معرفي مونږه اوه قسمونه ویلو انشاءالله، اوس درته دلته په نقشه کې هغه جوړوم. نو فلا يعتبر فی منع الصرف، په منع صرف کې معتبر ندي، په منع صرف کې معتبر ندي منها د دې معرفي د قسمونو نه الا العالمیة، سوا د عالم نه. نو اول قسم عالم دی، دویم قسم ورپسې اسم ضمیر دی، اسم اشاره، اسم موصوف وغیره. نو دغه چې دي که نه دغه ته د معرفي قسمونه وایي. وتجتمع، دا تجتمع ځکه د واحد مؤنث غایب صیغه راواغسته، د واحد مؤنث غایب صیغه ده چې دې کې دغه دی دا معرفه مؤنث دی، نو ځکه ورله دلته د واحد مؤنث غایب صیغه راواغسته تجتمع. نو وتجتمع او دا معرفه جمع کیږي، وتجتمع او معرفه جمع کیږي مع غیر الوصف، د وصف نه علاوه. وصف ما تاسو ته دې نه مخکې درس کې ویلي چې وصف صفت ته وایي. نو دا معرفه چې دی که نه دا کلم د صفت سره نشي جمع کیدی. صفت سره دا ځکه نه جمع کیږي چې صفت کې ابهام دی، ابهام صفت پوشیده دی، یعنی دا معین نه دی، غیر معین دی. او دا معرفه چې دی دا معین دی، یو خاص سیز ته وایي. او وصف چې دی دا خاص نه دی، دا عام سیز دی. ټیک شوه. نو وتجتمع او دا معرفه جمع کیږي، وتجتمع او هغه جمع کیږي، یعنی معرفه جمع کیږي مع معنا د سره غیر الوصف، د وصف نه علاوه. د وصف نه علاوه نور لکه د اسباب منصرف نه قسمونه دي، نه قسمونه. نو د دې یو وصف سره دا معرفه نشي جمع کیدی، نور اتو دا اوه قسمونو سره دا جمع کیدی شي. اوه سره جمع کیږي، اتم دا معرفه په خپله دی او نه هم ورسره وصف دی. نو د وصف سره به دا معرفه نه جمع کیږي، نور اوه قسمونو سره هر یو سره جمع کیدی شي. ټیک شوه. نو اما المعرفة بهرحال معرفه فلا يعتبر، نو معتبر نه دی فی منع صرف، په منع صرف کې منها د دې معرفي د قسمونو نه الا العالمیة، سوا د عالم نه. وتجتمع او دا معرفه جمع کیږي مع غیر الوصف، د وصف نه علاوه نورو قسمونو سره. نو ګورئ دلته کې ګورئ اسم چې دی که نه، اسم دوه قسمه دی. دا اسم به یا نکره، ټیک شوه، او یا به دا معرفه. نو نکره په خپل ځای پرېږده، د دې نو قسمونه نشته. د معرفي بیا اوه قسمونه دي، د معرفي اوه قسمونه دي. اول نمبر پکې اسم علم دی. اسم علم، علم څه ته وایي؟ لکه زید، دا زید اسم علم دی، بکر، محمود وغیره، دا اسم علم دی. دویم نمبر ورپسې دی اسم ضمیر. اسم ضمیر دا د معرفي دویم قسم دی، ضمیرونه ښه. او دریم نمبر قسم چې دی اسم اشاره ده. اسم اشاره ضمیرونو کې لکه هو، هما، هم وغیره. او اسم اسماء اشاراتو کې چې دی هغې کې هذا، هذه د مؤنث دپاره هذه راځي. ټیک شوه. دغه شانتې ذالکه د لرې دپاره، دا مذکر دپاره، مؤنث دپاره ذانکه. ټیک شوه. ښه. او دریم نمبر قسم چې دی، دریم نمبر قسم ګورئ اسم علم، اسم علم، اسم اشاره، اسم ضمیر، اسم اشاره. اسم موصول وګورئ، اسم موصول، اسم موصول. ٹھیک شوه. اسم موصول لکه الذي، اللذان، الذين وغیره، دا اسم موصول شو. خاص دا څلورم قسم شو. اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشاره، اسم موصول. او معرف باللام، هغه اسم چې هغه د الف لام د وجې نه معرفه کړی شوی وي، معرف باللام شو. ښه. بیا ورپسې دا پنځم قسم شو. او شپږم قسم مضاف الی المعرفه، مضاف الی المعرفه، مضاف الی المعرفه. ٹھیک شوه. او اوم قسم چې دی معرف بندا، معرف بندا، معرف بندا.
د ندا د وجې نه معرف یعنی منادا اسم. ټیک شوه. نو د اسم علم د چې کوم د معرفي قسمونه دي که نه، د معرفي قسمونه، په دې معرفي قسمونو کې به صرف د اسم علم دا به د اسباب منصرف نه یو قسم جوړیږي چې دا اسم علم به د وصف نه بغیر نور کم د نور قسمونو سره جمع کیدی شي، د وصف سره نشي جمع کیدی، نور قسمونو سره جمع کیدی شي. او اسم ضمیر چې دی ضمایر ټول مبني دي، اسماء اشارات هم مبني دي، اسماء موصوله هم مبني دي. او معرب باللام دا دغه نشي جوړی دی، د معرفه دغه نشي جوړی دی، د اسباب منصرف قسم نشي جوړی دی، مضاف الی المعرفه هم نشي جوړی دی. او د معرب بندا چې دی کنه دا د معرب باللام په حکم کې دی. صحیح شوه. نو د معرفي اوه قسمونو کې به صرف اسم علم دا د اسباب منصرف نه مونږ راخلو، دا نور قسمونو لا ادبار نشته. نو مونږ ته وایي فلا یعتبرو، نو ادبار نشته، معتبر نه دي فی منع الصرف په منع صرف کې منها د دې معرفي د قسمونو نه، دا نور قسمونه معتبر نه دي، دا د دې لپاره قابل نه دي، د اسباب منصرف د جوړېدو قابل نه دي. الا العلمیة سوا د علم نه. نو دا علم چې دی دا به موږ سره د اسباب منصرف یو قسم جوړېږي. وتجتمع او دا معرفه جمع کیږي مع غیر الوصف د وصف نه علاوه نور قسمونو سره. ټیک شوه. ها اوس راځو عجمه له. اما العجمه بهرحال عجمه، نو عجمه څه ته وایي؟ د عجمې یو لغوي معنا ده. لغوي معنا دا د عجمه چې ده که نه، عجمه دا ګونګا ته وایي. ګونګا لکه چې خبرې نشي کولی، نو په لغت کې عجمه چې ده که نه، عجمه ګونګا ته وایي. او اصطلاحي معنی څه ده؟ عجمه څه ته وایي؟ د عربۍ نه علاوه نورې څومره ژبې چې دي، که هغه پښتو ده، که فارسي ده، که انګریزي ده، که هغه جرمني ده، که هغه جاپاني ده، که هغه چینیز ده، د عربۍ نه علاوه په دنیا کې څومره ژبې چې دي که نه، هغې ټولو ته عجمه وایي. عجمه ټیک شو. هغه عجمي ژبې دي. نو اما العجمه بهرحال عجمه فشرطها، نو د دې عجمه د غیر منصرف کېدو دپاره شرط دا دی. فشرطها، نو د دې شرط، نو د دې عجمه شرط دا دی، د دې عجمه شرط دا دی. د څه لپاره شرط؟ د دې د منصرف دپاره شرط دا دی ان تکون علما، چې دا عجمه به دا به علم وي، علم اسم به وي، اسم. ټیک شوه. فی العجمة په عجمي ژبه کې، په عربۍ کې نه، په عجمي ژبه کې به دا یو اسم وي، اسم. وزائدة او زائد بوي، زیات بوي على 3 احرف د 3 حروفنا، على 3 احرف، نو د 3 حروفنا به دا زیات وي. عجمی به دا لفظ به عجمی وي، یو شرط دا دی چې دا به دا اسم به عجمی وي. دویم دا دی چې دا به د 3 حروفنا زیات وي. لکه ابراهیم، که ابراهیم، لکه ابراهیم، نو دا ابراهیم چې دی دا د 3 حروفنا زیات هم دی. ٹھیک شو. یو شرط پکې دا شو. دویم شرط پکې دا دی چې دا عجمی اسم دی، عجمی اسم دی، عجمی اسم دی. نو دې کې 2 شرطونه شو. د 3 حروفونه زیات دي. ګورئ، یو حمزه دی، یو با ده، یو را ده، یو الف دی، یو ها ده، یا ده او میم دی. د 3 حروفونه زیات دي. دې کې تقریبا دا 9 حروف رالل. نو یو خو د 3 حروفونه زیات شو. یو شرط پکې دا شو. دویم شرط دا دی چې دا عجمی اسم دی، او په عجمه کې دا اسم دی، دا د عبراني ژبې لفظ دی. لکه ابراهیم شو، اسماعیل شو، اسحاق شو، یعقوب شو، یوسف شو، نو دا د عبراني ژبې الفاظ دي. نو دا دغه دی، دا غیر منصرف دی. دې کې 2 سببونه رالل. یو خو دا عجمه دی، عجمه، او دویم دا علم دی، علم دی. ټیک شو. نو موږ ته وایي چې دا عجمه به علا غیر منصرف وي، د غیر منصرف نه به راځي چې دا به یو علم وي. ټیک شوه. علم به وي. او دویم به عجمه وي چې دا به عجمي اسم وي، عجمي اسم وي. یو خبره. دویم علا 3 احرف وزائدة، زیاتی به وي علا 3 احرف د 3 حروفونه، د 3 حروفونه به زیات وي. د ابراهیم د 3 حروفونه زیات دی. او ثلاثیا، یا به 3 حروف والا وي، خو شرط پکې دا دی، ها 3 حروف والا کوي که نه، نو متحرک الاوسط وي، درمیاني حرف به متحرک وي، درمیاني حرف به ساکن نه وي. لکه ګورئ، که شطاره، شطاره وګورئ، یو شین دی، یو تا ده، یو را ده. دا را هو چې ده، دا کاف چې ده که دا د تشبیه دپاره راځي. ٹھیک شو. نو شطاره وګوره، شین تاره 3 حروف دي، خو درمیاني حرف ته پکې وګورئ، درمیاني حرف دا متحرک دی، حرکت والا دی، زبر زیر پیش والا چې وي. ٹھیک شو. چې ساکن نه وي نو دا به بیا غیر منصرف وي. که 3 حروف والا وي او عجمیم وي او علمم وي نو دا علم دی. شطر چې دی که نه، شطر دا د یو عجمي علاقې کې د یو غټې قلعې نوم دی. شطر
نو د هغې نوم د عقلي نوم شطر دی. نو یو خو دا نوم شو، او دویم دا د درې حروف دي خو درمیاني حرف پکې متحرک دی، حرکت والا دی. ټیک شوه. نو موږ ته وایي چې یا به 3 حروف والا وي، نو بیا به پکې درمیاني حرف ساکن نه وي. ټیک شوه، لکه شطره. او که چېرته 3 حروف والا وي او درمیاني حرف پکې ساکن وي، لکه نوح. وګورئ په دې کې یو دا نوح دا نون دی، یو واو دی، دا دویم حرف شو، او یو ح دی، دا دریم حرف شو. خو د دویم حرف ته پکې وګورئ دا ساکن دی، نو دا منصرف دی، دا غیر منصرف نشي کېدی. ټیک شوه. 3 حروف دي خو درمیاني حرف پکې ساکن دی، نو دا اوس منصرف دی. که چېرته درمیاني حرف په دې کې متحرک وي نو بیا به دا غیر منصرف وي، خو چې عجمي اسم وي. ټیک شوه. فلجام منصرفون، نو لجام منصرف دی. لجام منصرف دی. لجام دا په عربی کې لګام ته وایي، لګام په اردو کې لګام ته وایي، او مونږ ورته وایو واګه، ورته وایو واګې. هغه اس ته چې خلک کمې واګې اچوي که نه، نو مونږ په پښتو کې واګې وایو او په اردو کې ورته لګام وایي. نو عرب چې دی دا ګاف نشي ویلی، نو هغې اکثر د ګاف نه جیم جوړ کړي. نو هغې دا د عجمي ژبې هغه لفظ نه دی، هغې هغه د حرف بدل کو، د ګاف نه جیم جوړ کو، لګام په ځای باندې لجام کو، لجام. ٹھیک شو. نو لجام منصرف ته وجه سره چې په دې د عجمي ژبې نه عربی ژبې ته وړېدو، نو په دې کې تبدیلي راله، د ګاف نه جیم جوړ شو، نو ځکه دا اوس منصرف ته، غیر منصرف نه دی. فلجام، نو لجام منصرف ته دا لجام منصرف ته لعدم العلمیت، د علمیت نه کېدو د وجې نه، د علم نه کېدو د وجې نه، د اسم نه کېدو د وجې نه. دا اوس اسم نه دی. که ته اوس دا د چا نوم دی، د یو سړي نوم دی یا د یو زناور نوم دی، نو دا به بیا منصرف وي، ځکه چې دې کې تبدیلي راغلې ده د عربۍ نه، د عجمۍ ژبې نه عربۍ ته راوړېدو، نو دې کې تبدیلي راله، حرف پکې بدل شو. ونوح منصرف، او نوح چې دی دا منصرف دی. نوح منصرف دی لسکون الاوسط، د درمیاني حرف د ساکن کېدو د وجې نه. دا نوح چې دی که نه، نوح دا د یو پیغمبر علیه السلام نوم دی، او دا عجمي لفظ دی، عجمي لفظ دی. ټیک شوه. خو دلته کې عجمي لفظ دی، نو دا ولې منصرف مونږ وایو؟ نو دې کې وجه دا ده چې 3 حرفي سیم دی، او دې کې درمیاني حرف ساکن دی، ساکن. که چېرته درمیاني حرف پکې ساکن نه وي، نو دا بیا عجمه دی، عجمه عجمي اسم دی. نو که چېرته دا پکې لکه د شطره په شانتې ساکن نه و که نه، لکه شطره کې وګوره شین باندې فتحه ده، په تا باندې فتحه ده، را باندې فتحه ده، نو دا 3 ونه حروف متحرک دي، 3 حروف دي، او درمیاني دا تا چې دی که نه دا پکې متحرک دی، نو دا ځکه غیر منصرف دی. په ده باندې تنوین هم نشي راتلی، حالت جری کې پې زیر هم نشي راتلی. او نوح چې دی دا منصرف شو، وجه دا دا خو عجمي اسم خو دی، عجمي اسم خو دی. خو دویم شرط په دې کې دا میلاو نه شو، چې دویم شرط په دې کې دا و چې که 3 حروف والا وي، نو درمیاني حرف به پکې حرکت والا وي. دلته درمیاني حرف ساکن دی، نو د دې وجې نه دا نوح منصرف دی. که دا ساکن نه و نو بیا به دا غیر منصرف و، خو دلته دا ساکن دی، نو ځکه منصرف دی. نو دا نوح کې دا واو وګوره، واو، نو دا واو چې دی دا ساکن دی، د دې وجې نه دا منصرف شو. ټیک شوه. لسکون الاوسط، د درمیاني حرف د ساکن کېدو د وجې نه، د درمیاني حرف د ساکن کېدو د وجې نه. نو لسکون کې دا لام چې دی دې ته مونږ وایو لام سببیه، لام سببیه. ټیک شوه. دا لام سببیه دی، نو دې وجې نه د دې مونږ معنا کوو د وجې نه. ټیک شوه. لسکون الاوسط، د درمیاني حرف د ساکن کېدو د وجې نه. ټیک شوه. نو نوح منصرف دی. په دې کې اوس یو څو اضافي خبرې واورئ، دا هم د دې سره متصل دي. یو خو د ټولو فرشتو نومونه چې دي که نه غیر منصرف دي، لکه جبریل علیه السلام شو، میکائیل علیه السلام شو، اسرافیل علیه السلام شو، اسرائیل علیه السلام شو، داسې نورې فرشتې چې څومره دي، کرام کاتبین شو، څومره چې فرشتې دي که نه، نو د هغې نومونه غیر منصرف دي. د ملایکو فرشتو نومونه، د فرشتو نومونه څومره په قرآن کې چې راځي، هغه به غیر منصرف وي، غیر منصرف. او د ټولو پیغمبرانو نومونه غیر منصرف دي، سوا د 9 پیغمبرانو نه. د 9 پیغمبرانو نومونه منصرف دي، د دې نه علاوه نور د ټولو پیغمبرانو نومونه غیر منصرف دي. هغه 9 پیغمبرانو نومونه کم یو دي؟ اول پکې محمد صلی الله علیه وسلم دی. وجه دا ده چې دا محمد دا عربي اسم دی، دا عجمي نه دی. او صالح علیه السلام چې دی، نو دا عربي اسم دی، دا د پیغمبر نوم دی. او شعیب علیه السلام دا عجمي، دا عربي اسم دی، شعیب. ٹھیک شو.
نو شعیب علیه السلام نوم چې دی دا منصرف دی، دا دغه نه دی، غیر منصرف نه دی. نو دا درې نومونه دا منصرف دي ځکه چې دا عربي اسمونه دي، عربي. او زمونږ عجمه کې خبره شروع ده. او څلور پیغمبرانو نومونه هغه منصرف دي، وجه دا ده چې هغه سکون الاوسط دی، د درمیاني حرف ساکن دی، حالانکه هغه عجمي نومونه دي. اول پکې وګورئ نوح علیه السلام. دا نوح علیه السلام دا چې دی که نه دا عجمي نوم دی، نوح چې دی دا عجمي نوم دی. خو وجه دا ده چې موږ ته ویلي وو چې یاره که عجمي نوم وي او درې حروف والا وي نو درمیاني حرف به پکې ساکن وي، نو بیا به غیر منصرف وي، متحرک به وي. نو دلته کې درمیاني حرف ساکن دی، ساکن دی، نو دا منصرف دی. که چېرته دا درمیاني حرف متحرک وي که نه نو بیا به غیر منصرف وي. ٹھیک شو؟ که درې حروف والا وي او درمیاني حرف متحرک وي، حرکت والا وي، ساکن نه وي، نو بیا به غیر منصرف وي. خو که چېرته درې حروف والا وي او عجمي وي او درمیاني حرف ساکن وي نو بیا به دا منصرف ویلی کېږي. ښه دې باندې به بیا تنوین هم راځي، حالت جري کې به پې زیر هم راځي. نو نوح دا عجمي نوم دی خو درمیاني حرف ساکن دی، د دې وجې نه دا منصرف دی. او لوط علیه السلام نوم دی. دا لوط علیه السلام چې دی دا عجمي نوم دی، لوطن دا عجمي نوم دی خو غیر منصرف ولې دی چې درې حرفي ځای دی او درمیانی پکې ساکن دی. د ساکن کېدو د وجې نه دا عجمي نوم دی خو درمیانی حرف ساکن دی ځکه منصرف وایو، دا غیر منصرف نشي کېدی. ښه او دریم نوم هغه هود علیه السلام دی. هودن هود علیه السلام کې وګوره درې حرفي ځای دی، دا غیر دا عجمي دی، غیر عربي نوم دی. ښه دا نوح علیه السلام هم عجمي دی، لوط علیه السلام هم عجمي نوم دی، هود علیه السلام هم عجمي نوم دی. خو منصرف یې ولې وایو؟ وجه دا ده چې دی کې درمیاني حرف ساکن دی. درمیاني حرف ته وګورئ دا ساکن دی پکې، ٹھیک شوه؟ درمیاني حرف ساکن دی. نو درې شو. او څلورم نمبر شیس علیه السلام. د شیس علیه السلام چې دی که نه شیسون. نو د شیس علیه السلام هم ګوره شین یا او سا درې حرفي ځای دی خو درمیانی حرف دا یا پکې ساکن ده. نو د دې درمیانی حرف د ساکن کېدو د وجې نه دا مونږ منصرف وایو، حالانکې دا عجمي اسم دی، عجمي اسم دی، عجمي هم دی او علم هم دی. په عجمه کې دا علم هم دی خو منصرف یې ځکه وایو چې درې حرفي ځای هم دی او درمیانی حرف پکې ساکن دی. نو د دې وجې نه دا عجمي نومونه دي. ښه دا څلور نومونه د پیغمبرانو دا عجمي دي او دا درې حرفي دا درې اسمونه چې دی دا دغه دي عربي دي. نو دا درې عربي دي دا ځکه منصرف ویلی کېږي او دا څلور چې دی که نه دا غیر منصرف دي، دا عجمي دي خو درمیانی حرف پکې ساکن دی، د دې وجې نه دا منصرف ویلی کېږي. دا عربي نومونه به منصرف وایو او دا عجمي نومونه چې درې حرفي ځای دی او درمیانی حرف پکې ساکن دی دا به مونږ منصرف وایو. د دې نه علاوه د څومره پیغمبران چې دي که نه 1,24,000 یا 2 लाख په مختلف احادیثو کې چې کوم راغلي دي نو د هغې ټولو نومونه به مونږ غیر منصرف وایو. د ټولو پیغمبرانو نومونه غیر منصرف دي، د ټولو پیغمبرانو نومونه غیر منصرف دي سوا د دې اوو نه. نو په دې اوو کې څه وجه ده چې په دې کې دا درې نومونه عربي دي او دا څلور نومونه پکې عجمي دي خو درې حرفي ځای هم دي او درمیانی حرف پکې ساکن دی ځکه به دا موږ منصرف وایو. نو د اوو پیغمبرانو نومونه به منصرف وي او نور د دې نه علاوه د ټولو پیغمبرانو نومونه به غیر منصرف وي، لکه یوسف علیه السلام شو، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام او داسې ورپسې ځه موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام. دا ټول څومره چې دي دا بیا غیر عربي دي، دا عجمي دي. ټیک شو؟ او دا دې کې دا درې عربي دي او دا څلور عجمي دي خو درې حرفي ځای دی او درمیانی پکې ساکن دی. نو امید دی په دې درس به تاسو پوه شوي یې. دا ځان سره سکرین شاټ واخلئ او د دې بیا ځان سره لیکل هم وکئ، دوباره یې واورئ، انشاءالله په دې به تاسو ډېر ښه پوه شئ. دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المنام والله اعلم بحقیقة الکلام.